نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويغفر لمن أكثر من عدد شعر بني كلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، د په کوم میاشت کې سمونږ روان یو، دا د اسلامي اتمه میاشت او دی میاشت ته ویلی شي شعبان. د قرآن او حدیث کې د دې میاشت دغه شان د رمضان او د دینه مخکې رجب د دې ډیر زیات فضیلت راغلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه کله هم د رجب او شعبان میاشتې راتلی نو دغه دعا به غوښتله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الله، د رجب او شعبان میاشت کې برکت واچوي او تنگ مونږه ورسوي رمضان میاشت ته. دغه دعا به نبی علیه الصلاۃ والسلام غوښتله. همدې موضوع باندې به ان شاء الله مختصر غاندې تفصیل سره خبره کوو. دغه شعبان میاشت او دغه شان سپدی کې سکمه یوه شپه دی، هغه ته ویلی شي شب برات، دغې متعلق به خبرې کوو. عزیزانو، اول دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې شعبان ته شعبان ولې ویلی شي. د دې ډېرې رای علماو ذکر کړي دي. دوی د علماو څه کومې رای دي مغا درته ذکر کوم. یوه دغه دی چې شعبان دغه تشعب نه مشتق دی. دغه مشتق دی تشعب نه، او تشعب معنا په تقریب سره دی. مطلب یې دغه دی چې په دې میاشت کې الله جل جلاله د رحمتونه په مخلوقات باندې دومره زیات شي چې خپل مخلوق هغه جنت ته ورسوي او جنت ته یې نږدې کړي. یوه دغه رایشه. بعض علما دغه وایي چې شعبان په معنا د شعب سره دی. دغه مشتق دی شعب نه، اور شعب یلی شي جمع کېدلو ته. مطلب یې دغه شو چې الله جل جلاله د خپل مخلوق ته د دې میاشت کې یوه موقع ورکوي
ستو د خپل رحمتونه ته جامع کا زیاتی کا ځان د پاره یو ذخیرای وګرځوا. نو ډېرې رای علماو ذکر کړي دي. دغه شو د شعبان معنا. اوس د شعبان بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د څومره هم میاشت دي په 2 میاشتو کې ډېرې روژو نیونکې ما نه درېدلې سوای دغه میاشت چې شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې به روژې ډېرې په کثرت سره یې نیولې. پاتې شو رمضان. رمضان کې خو آسې هم فرضي روژې دي نو هغه د هر بالغ په مسلمان باندې فرض دی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې میاشت کې ډېرې په کثرت سره روژې نیولې. گویا یو قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری به کوله د رمضان دپاره. رمضان په مونږ باندې مخته روان دی. دغه شان په دې میاشت کې شعبان میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تیاری کوله هغه رمضان دپاره. نو مونږ ته هم دغه پکار دي چې د دې میاشت کې مونږ د رمضان دپاره تیاری وکړو. د خپل معمول مطابق هغه څه کوم نیک اعمال دي هغه مونږ زیات کو. نوافل کوو نوافل مونږ زیات کو. تلاوات مونږ کوو د خپل معمول مطابق. د خپل معمول مطابق نه تلاوات هم مونږ زیات کو. که وسعت مراسي دغه شان سړی د روژې هم ونیوي. د دې مثال داسې دی. عزتمندو مسلمانانو یو ستا خواله یو معزز ملما رځي او ډېرو وخت بعد رځي. یو معزز ملما د ستا خواله درځي. زه خبره دي نو یوارې مخکې به هغه دپاره ته تیاري کوې چې ملما مو روان دی او ډېر معزز ملما روان دی. هغه دپاره به ته تیاري مخکې نه کوې. ځای به ورته صفه کوې. مکمل ترتیب به ورته بربروي. ټکاله به ورته بربروي. بازار نه به ورته سامان راغواړي. ولې یاره ډېر معزز ملما روان دی هغه دپاره تیاري شروع دی. دغه شان د رمضان شریف مثال هم دغه دی. رمضان شریف دا په 11 میاشتو بعد په مونږ باندې راځي او ډېره معززه میاشت دی او دې دپاره چې مونږ تیاري کوو. مخکې نه به مونږ تیاري کوو چې رمضان میاشت په مونږ باندې روانه دی چې هغه ښې طریقې سره په مونږ باندې تېره شي. نن سبا کې خو په معاشرې کې دغه شی نشته. نه تیاري شته نه څه شته. رمضان ور باندې راشي او بیا دوی وایي چې یاره 15 شپې ګرځي خو مونږ په دې کې لاګي چې مونږ دا روژې سره بلد شو. او سبعی نه به پرچمی جامع نه بعد به دا څملي تر اینډ 12 بجې سړی 12 بجې به دا راپاڅېږي. ولې یاره پهله روژه مې طبیعت مې ټیک نه. هغه ولې هغه تا تیاري نه کړې وي. کله هم څه ته د رمضان المبارک میاشتې دپاره ته تیاري وکړې نو بیا روژه در باندې دومره زبردسته به تېره شي سره پوی به هم نشي. خوشحال به هم وي. شکر الحمدلله د دې مبارکې میاشتې ته ما ډیره په کثرت سره تیاری کړې ده. الله جل جلاله د خپل په قدرت سره لوی په مهرباني سره دغه میاشت په ما باندې راوسته. به هر حال عزتمندو مسلمانانو د شعبان د میاشتې ډیر زیات فضیلت راغلی دي. بیا خاص کر دی کې یوه ورځ دی چې هغه ته ویلی شي شب برات او دې ته د دې ورځې ته د دې شپې ته شب برات هم ویلی شي او شب قدر ورته هم ویلی شي. شب قدر ورته څه کوي؟ شب خو ویلی شي شپې ته او قدر دغه وتلی دی د شرافت نه. موږ څه وایي دغه کس شرافت والا دی، دغه کس عزتمند دی، عزیز کس دی، ډیر بهترین کس دی،
قدر والا کس دی. نو معنی دغه شوه چې دغه شپه قدر والا شپه دی، شرفت والا شپه دی، عظمت والا شپه دی. یو خو دغه مراد شو. یا د دې ته شب برات هم ویلی شي. شب برات، شب ویلی شي شپې ته، برات دا د بری کېدو نه وتلی دی. مراد یې دغه شو چې په دې شپې کې الله جل جلاله د جهنم نه په کثرت سره خپل مخلوق آزادوي. ځکه دې ته ویلی شي شب برات. یا شب قدر ابله معنا هم رواخله. شب قدر، شب خو شپې ته ویلی شي، قدر تقدیراتو نه وتلی دی، تقدیر. او په دې شپې کې هم الله جل جلاله د مخلوق سره څومره هم ریلیټډ اعمال دي هغه ټول لیکي. فرشتو ته وایي څه وایي لیکئ. انسان به د دې کال به مړیږي، څومره عمر به وي، رزق به څومره وي، جنتی به وي، جهنمی به وي، بدبخته به وي، نیکبخته به وي، صحبت به علماو سره وي، نیکو خلکو سره وي یا به بدو خلکو سره وي، المنځ به کوي یا به نه کوي، د دې کال به مړیږي یا به نه مړیږي. غرض د انسان سره څومره هم متعلق اشیا دي هغه ټول په دې ورځ کې لیکي. زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، بیا لیلة القدر سروژې کې چې کومه په مونږ باندې روانه دی، الله جل جلاله په مونږ باندې راولي، هغه کې ورته بیا فرشتو ته یې حواله کړي. بیا عزتمندو مسلمانانو وروڼو، اوس په دې شپې کې څه زمونږ یو مسلمان ورور په ګناه باندې مبتلا وي، هغه کې الله جل جلاله فرشتو ته وایي څه ولیکئ. نو په داسې حالات کې څه تا ولا هغه څه کوم اعمال دي هغه لیکئ چې ته په ګناه کې مبتلا وي. نو الله جل جلاله د ستا متعلق به بیا په کوم قسم فیصله کوي چې ته په ګناه کې مبتلا یې په دې شپې ورځې. زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، ډېره مبارکه شپه په مونږ باندې روانه دي. دا شان نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ جبریل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلو. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیلو ای د الله رسوله، د دې شپې باندې الله جل جلاله د خپل اندازې مطابق پیل اسمان ته راکوشي. کله چې کله پیل اسمان ته راکوشي، بیا الله جل جلاله د بنو کلب یوه قبیله وه، چې د دې قبیلې کې د ګډو او روزو دا ډېرې زیاتې وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې شپې کې الله جل جلاله د بنو کلب د ګډو او روزو د ویښتانو نه زیات مخلوق ته هغه مغفرت کوي. بیا د دومره مبارکه شپه دی عزتمندو مسلمانانو. او که چیرې زمونږ خوش قسمتي او دا شپه مونږ ښې طریقې سره تېره کړو، نو الله جل جلاله بیا زمونږ مغفرت به هم بیا په دې میاشتې کې کوي. څومره لوی فضیلت ذکر شو. دا شان بی عائشہ سے بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلو سو پدیش پی کے اللہ جل جلالہ پہلا اسمان تا رکوشی او بیا اللہ جل جلالہ آواز کوي سوک شتا سمانا مغفرت اغڑی مغفرت ورته وکم، سوک شتا سمانا رزق اغڑی رزق ورته ورکړم، سوک شتا سمانا رحمت اغڑی رحمت ورته ورکم. نو غرض داغه دی الله جل جلاله سکم یو کس هم سچی سے هم چاہت کوي مغب الله جل جلاله د دې شپې ورکوي. څوک مغفرت طلبګار وي مغفرت ورته ورکي، که څوک د رزق طلبګار وي رزق ورته ورکي، که څوک د رحمت طلبګار وي هغه رحمت په دې باندې وروي. ما عزتمندو مسلمانانو دومره مبارکه شپه په موږ باندې روانه دي. ډېر غاټ فضیلت د دې
او شپې ذکر شوی دی قرآن او حدیث کې. ما عزتمندو مسلمانانو، عیسی علیه السلام دغه ډیر جلیل القدر پیغمبر وو، الله جل جلاله ته ډیر نږدې پیغمبر وو. په یو موقع کې عیسی علیه السلام یو دشت کې سفر کولو، یو غار ولیدو، غار ډیر زیات اوږد و. زیره خبره دی کله ته الله جل جلاله د قدرت نظامونه وګوري نو سړی ورته ډیر حیران پاتې شي چې یا الله د لوی لوی غرونه ستا پیدا کړي دي، سړی ورته حیران پاتې شي. عیسی علیه السلام چې کله هغه غار ولیدو، هغه غار ډیر زیات اوږد و. عیسی علیه السلام چونکې پیغمبر و او الله جل جلاله د پیغمبرانو ته طاقت هم بیا زیات ورکړی دی د نورو انسانانو په نسبت سره. عیسی علیه السلام د ویلو چې دې غر ته به زه خیږم. بهر حال د دې غر ته آخري ساه ته عیسی علیه السلام وختلو. کله چې عیسی علیه السلام غر ته وختلو نو غځې کې ګوري یوه تیږه پرته دی، خو ډېر عجیبه انداز کې پرته دی او بالکل سار باندې پرته دی، غورځېږي هم نه. عیسی علیه السلام نور هم حیران شو چې یا الله د ستا د قدرتونو نظر شم، یو خو دومره اوږد غار، دومره اوچت غار، بیا اوچت غار په سار باندې یوه تیږه پرته دی، هغه غورځېږي هم نه. غرض دغه دی چې دې په تیږې باندې یوه زلزله سره راغله، هغه تیږه یې وغورځوله. عیسی علیه السلام چې کله ګوري هغه ته ورغلو، هغه کې د الله جل جلاله یو بنده ناست دی او عبادت کوي. عیسی علیه السلام نور هم حیران شو، چرته دغه غار بیا تیږه بیا د یو انسان چې الله جل جلاله عبادت کې مشغول ده، ډیر زیات حیران شو. خیر عیسی علیه السلام هغه چې کوم الله جل جلاله بنداو هغه نه تپوس وکړو چې څه کوې دې ځای کې؟ هغه ورته ویل زه خو الله جل جلاله عبادت کوم. چې شی کوم؟ عبادت کوم. او ښې طریقې سره چې کوم روزمره چې کوم خوراک و هغه ورته هم ښه طریقې سره پروت و، هغه ورته هم میلاوېدو. عیسی علیه السلام ورنه پوښتنه وکړه څومره ټیم د وشو چې ته دې کې ته الله جل جلاله عبادت کوي؟ نو هغه ته وفرمیلو چې ما 400 کاله وشو چې زه د دې غار کې ناست یم او زه عبادت کوم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، 400 کاله عبادت بیا پې در پې وقفه ورکې هم نه کول. که مونږ چیرې الله جل جلاله عبادت کوو، مخصوص اوقاتو کې مونږ عبادت کوو. مونږه هغه چې کوم روزمره چې کوم اعمال دي هغه هم کوو، جنازو ته هم ځو، دکانونو ته هم ځو، پټای ته هم ځو، جرګو ته هم ځو، یارو دوست ته هم ځو. د دې کې نه ټول عمر نیم عمر تیر شي، کوم مخصوص اوقات دي هغه کې مونږ د الله جل جلاله عبادت کوو، هغه هم ښې طریقې سره نه کوو. خیر هغه د الله بنده 400 کاله پې در پې هغه ځای کې چې کولو عبادت کولو. نو دې ټیم کې عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله لا طرفه وحی راغله. ای عیسی دې ته حیراني چې دغه کس 400 کاله عبادت کوي، زما دا خو زما فضل دی، ایا زه تا ته داسې یو اعمال ونښیم چې دغه اعمال په ذریعې سره 400 کالو نه هم زیات ثواب تا ته به میلاو شي یا به میلاویږي؟ عیسی علیه السلام ته وفرمیلو ای الله خامخا ته وښیه. نو الله جل جلاله ته وفرمیلو ای عیسی داسې یو امت روان دی د تا نه بعد، هغه ته ویلی شي امتي محمدیه صلی الله علیه وسلم. بیا دغه امت کې داسې یوه شپه روانه دی چې هغه ته ویلی شي شب برات. ای عیسی که چیرې د دغه امت د دې د شب برات کې ټوله شپه یا نیمه شپه عبادت وکړو، ای عیسی
د دې کس ته به 400 کالونه به زیات ثواب ورته دې کس ته ملویږي. الله اکبر. زما عزتمندو مسلمانانو دومره لوی فضیلت د دې شپې ته الله جل جلاله ورکړي. شب برات مونږ ته هم دغه پکار دي چې دغه شپه زمونږ په عبث کې تېره نه کړو، زمونږ اندسې دغه شپې تېره نه کړو. ګورئ جي الله جل جلاله مونږ ته صرف تشه بنا ګوري، بس څه به څه وي دغه زما انسان دغه ما طرف ته متوجه شي. په ورځ کې مبارکه ورځ دا چې شی دی دغه جمعې ورځ دی. الله جل جلاله په مونږ باندې جمعې ورځ بار بار راولي. انسانه د ټول ورځ کې د غفلت وکړو، راشه دغه جمعې ورځ په تا باندې ما راوسته، دې کې ښې طریقې سره عبادات وکړه، په سر په وخت راځه او درود شریف ډېر وایه، نیک عبادات ډېر کوه، کثرت سره نوافل کوه، کثرت سره تلاوات کوه. کله چې دغه شپه دغه ورځ په مونږ باندې تېره شي بیا الله جل جلاله په مونږ باندې یوم عرفه راولي. ای بنده ټول عمر د انداسې تېر کړو، ای بنده عرفه در باندې ما راوسته، یوم عرفه دغه عبادات وکړه، شاید څه د تا مغفرت وکړم. بیا څه کله یوم عرفه مونږ نه تېره شي بیا دغه شب برات په مونږ باندې راولي. ای بنده ټول کال د عبث تېر کړو، انداسې تېر کړو، لهو رعت کې د ټول کال تېر کړو، راشه شب برات به در باندې راوستو، دغه ښې طریقې سره ماته عبادت وکړه، مغفرت سبب به وګرځېږي. بیا څه کله دغه تېره شي، روژه مبارکه شه، رمضان مبارک میاشت دغه الله جل جلاله په مونږ باندې بیا راول. ای بنده 11 میاشتې دی انداسې په غفلت سره تېرې کړي، راشه دغه روژې میاشت متا باندې ما راوسته. ای بنده د دې کې ښې طریقې سره ماته عبادت وکړه، او څومره هم تا ګناهونه کړي دي 11 میاشتو کې هغه ښې طریقې سره مستقبل طور باندې توبه وباسه، مضبوطه توبه وباسه. ای بنده هر یو شي زه درته معاف کوم او څومره هم ثوابونه دي هغه هم در کوم. راشه روژې کې ښې طریقې سره عبادات وکړه. بیا څه کله روژې 20 ورځې تېرې شي بیا باندې اعتکاف راولي. ای بنده 20 ورځې د عبث کې تېرې کړي، اعتکاف در باندې راغلو، راشه په اعتکاف کې کښېنه، مغفرت سبب به وګرځېږي. بیا څه کله اعتکاف کې هم کې ته کې نه نستې بیا در باندې لیلة القدر مبارکه شپه در باندې راولي. ای بنده راشه ټول کال د حتی کې روژه د هم انداسې تېره کړه، لیلة القدر شپه در باندې راغله، دغه ښې طریقې سره ماته عبادت وکړه، او څومره هم ته تا ګناهونه کړي دي هغه نه توبه وباسه، زه به درته هر څه معاف کړم. دغه الله جل جلاله مونږ ته صرف معمولي باندې ګوري. زما عزتمندو مسلمانانو الله جل جلاله په مونږ باندې څومره مهربان ذات دی، څومره لویه مهرباني په مونږ باندې کړې ده. 4 معزز شپې مونږ ته کړې دي، هغه کې یوه دی شب برات. عزتمندو مسلمانانو مونږ ټولو ته دغه پکار دي چې مونږ باندې شب برات شپه مونږ باندې روانه دی، کسې دې کې مونږ غفلت وکړو. اوس به شب برات کله وي؟ شب برات به انشاءالله العزیز اتوار ریزې باندې به اتوار په شپې باندې دا به شب برات وي، دې کې به تاسو خپل عبادات کوئ، او پیر ریزې به بیا روژه نیولی شي. پیر ریزې به انشاءالله العزیز روژه نیولی شي، او اتوار په شپې باندې مونږ ورته پښتو کې یو خاص شپه، نو خاص شپه اتوار ریز دی، اتوار شپه او پیر ریزې باندې بیا به روژه نیولی شي. اوس د دې کې څه کول مونږ ته پکار دي؟ شب برات په شپې باندې څه کول پکار دي مونږ ته؟ عزتمندو مسلمانانو یاد وساتئ، الله جل جلاله ما درته وویلو صرف معمولي غني بنا غواړي. که ته چیرې د دې شپې عبادات نشي کولی، یاره زه عبادات نشي کولی، کم از کم 2 خو کولی شي، څه 8 رکعاته نوافل ادا کړي په دې شپې باندې، بس 4 رکعاته نوافل ادا کړي، وتر و نبات ښې طریقې سره
څلور رکعاته یا شپږ رکعاته نوافل ادا کې او وسعت دراسي تهجد ته پاسېږي. تهجد وکړه ښې طریقې سره، دعاګانې وغواړه. دا هم نشي کولی. کله چې وتر وشي لږ شان یو رکوع تلاوت وکړه، یو رکوع بس، 2 رکعاته یا 4 رکعاته نوافل وکړه بس. وسعت دراسي جمع نه ګنټه نیمه ګنټه د اذان نه مخکې پاسېږه، ښې طریقې سره تهجد وکړه. چا تهجد هم نشي کولی، دا هم نشي کولی. کم از کم دا خو کولی شي مسلمانانو ورو د مسخوتان المنځ دغه جامع سره وشي او سبعي المنځ دغه جامع سره وشي بس، دا هم کافي ده. دا خو کولی شي. عزتمند مسلمانانو دا به انتهایی اخري درجه دي او د شب برات کې موږ ته یو دا هم پکار دي عزتمندو مسلمانانو چې د دې شپې موږ د ګناهونو نه بچ شو. ټول کال موږ په ګناهونو کې مبتلا وو. هر یو شیز موږ ګورو په موبایلو کې. کم از کم الله رضا دپاره د دې شپې دا موبایل نه ځان وساتئ او ګناهونو نه صرف ځان محفوظ کړئ. بس څملی په داسې صورت کې څملی چې ته په ګناهونو کې مبتلا نشې. تا یوه ګناه هم ونه کې، ښې طریقې سره سبعي جامع سره ته لمونځ وکړې، بیا درته هم یا ثواب ملوي. عزتمندو مسلمانانو دغه موقع الله جل جلاله موږ ته بار بار راکوي او که چیرې دغه موقع موږ نه لاړې بیا به موږ ارمانونه کوو کاش کې هغه شپې موږ باندې بیا راشي، خو بیا در باندې بیا نه راځي. بیا دغه موږ ته موقع الله جل جلاله موږ ته بار بار راکوي. نو ښې طریقې سره د دې شپې ته موږ ښې طریقې سره عبادت وکړو. بله مسله د دې متعلق بله مسله هم واورئ. هغه مسله دا هغه دی چې یو کس دا دعا نه ګڼي د دې شپې کې چې زه به خامخا زما باندې فرض دی چې د دې شپې کې به زه الله جل جلاله عبادات کوم. که داسې د وکړو دغه بدعات شو، دا به نه کوئ. یو به اجتماعي په شکل کې په کور کې وي یا جماعت کې وي عبادات هم نه کوئ. قرآن خواني به هم اجتماعي په شکل کې به هغه په شپې نه کوئ، ځکه چې دا د شریعت مخالف دي. بس د خپل وسعت مطابق تا نه څومره هم اعمال کیږي کور کې وکړه، که کور کې نشي کولی جماعت ته راوځه جماعت کې وکړه. او خپلو ښځو ته هم دعوت ورکوي چې د دې شپې کې له لعب نه ځان وساتي، له لعب نه ځان وساتي. ښې طریقې سره د تلاوت وشي، نوافل د ادا شي. که وسعت وي په موږ کې ښې طریقې سره روژه د ونیول شي. پیرې ویني زما عزتمندو مسلمانانو ورو، ما ټولو نه دغه درخواست دی په دې شپې ډېره مبارکه شپه دی. ښې طریقې سره د دې شپې کې موږ عبادات هم وکړو او صدقات هم ورکړو. صدقات هم ضروري دي. څومره هم ستا سره ګوند دي پوهېږې چې دغه غریب دی او ښې طریقې سره د خپل وسعت مطابق هغه ته صدقات هم ورکړه. ته ښه شی پخوې هغه به هم ښه شی پوخ کړي. بیا الله جل جلاله به درنه خوشحال شي. ما ټولو نه دغه درخواست دی چې ښې طریقې سره دغه شپه منوره او معطره کې اخري کې د ختم نبوت متعلق هم مختصر غني 2-3 منټه خبره تا کوم. عزتمندو مسلمانانو تاسو ته به یاد شي عقیده ختم نبوت دا هر یو مسلمان مني، هر یو مسلمان په دې باندې ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی ده، دینه بعد ابل نبی نه رسي. که چیرې هم څوک څه هم دغه دعوا کوي چې زه نبی یم، دا کافر به وي، مرتد ته. عزتمندو مسلمانانو نن څو ورځې مخکې چیف جسټس سپریم کورټ یوه فیصله کړې ده چې قادیانانو ته به د تبلیغ مکمل ازادي ملویږي. دا به د خپل مذهب مکمل تبلیغ اجازت بوته وي. د دې فیصله دا د مغربي کوم قوت و مغو خوایش مطابق دغه فیصله کړې ده. نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څوک هم څه محبت کوونکي خلک دي
نن په غم په غصه کې مبتلا دي، په غصې کې مبتلا دي. عزتمند مسلمانان ورونو، دغه قدیانان دغه کافر دي، کافر وو، او دغه مغربي سکون قوتونه دي، دغه کوشش کوي دغه قدیانان دغه پاکستان کې آزاد شي، ازادي ورته ملاو شي. زما عزتمند مسلمانانو، آئین کې دفع آئین کې سکومه دغه دفعه لګېدلې ده، څه قدیاني کافر دی، دغه چا کړي ده؟ دغه د هغه علماو برکت دی. مفتی محمود رحمت الله علیه د دې متعلق مستقل جنگ کړی دی، حتی کې څه قدیاني په پارلمان کې کافر ګرځولې دي. آئین کې نن دغه شی نن آئین کې دغه شی شته، دغه د هغه مفتی محمود رحمت الله علیه برکت دی. قدیانی دغه د مسلمانانو په مقبره کې به نه خښېږي، قدیانی به دغه ځان ته مسلمان نشي ویلی، قدیانی به د خپل څه عبادتګاه وي حتی مسجد نشي ویلی، قدیانی د خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی. د چا برکت دی؟ څه آئین کې نن دغه محفوظ دی، هغه د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت دی. نن سبا کې مونږ وایو څو علماو مونږ دپاره څه کړي دي. عزتمندو مسلمانانو، کم از کم دوره خو مونږ کولی شو دغه فیصلې مونږ شدید مذمت وکړو او د دې فیصلې باندې مونږ لعنت وورو. د کومه فیصله تا کړې ده دغه لعنتي ده. قدیانی ته به ازادي هیڅ قسم هم نشي میلاویدلی. قدیانی کافر وو، کافر به وي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، موږ ټولو ته دغه پکار دی. زه په منبر باندې ناست یم، د دې فیصلې شدید مذمت کوم چې د کومه فیصله د چیف جسټس فیض عیسی کومه دغه فیصله کړې ده. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن د هر مسلمان دغه غم په غصه کې مبتلا دی او مغربي څومره هم قوت دی، دغه هم دغه کوشش کوي چې پاکستان کې څه طریقې سره وي قدیانانو ته ښې طریقې سره ازادي میلاو شي. قدیانان خپل تبلیغ کوي او خپل ځان ته مسلمانان رړوي، خو دغه به ان شاء الله العزیز دا به نه کېږي څو پرې دغه علما دغه موجود پارلمان کې ان شاء الله العزیز دغه کوم بهوده کوم حرکت دی دغه به ان شاء الله العزیز هېڅکله به هم ان شاء الله العزیز ونه کېږي. ما ټولو نه دغه درخواست دی چې د هغې فیصلې شدید مذمت وکړي او دغه وایي ختم نبوت زنده باد، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه نبوت ختم شوی دی. که چیرې بل نبی راغلو هغه به کافر هم وي، لعنتي به هم وي، مرتد به هم وي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا الله من گناهونه معاف کړي، یا الله موږ نه راضي شي، یا الله موږ ته عفو وکړي. یا الله شب قدر شپه مو باندې کوم روانه دی، د عبادت توفیق رات نصیب کړي، د عبادت توفیق راته بار بار نصیب کړي، د عبادت توفیق راته بار بار نصیب کړي. یا الله موږ ټول راضي شي. څومره هم څه بیماران دي هغو متعلق هم دعا وکړئ. چېرته څه هم بیماران دي اسپتالونو کې دي، کورونو کې دي، یا د دې مجلس کې دي، الله ورته شفای کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. الله ورته شفای کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. زموږ په زړونو کې څومره هم شته حاجتونه وي، یا الله ته ورباندې توی الله جل جلاله، یا الله ته یې پوره کړي، یا الله ته یې پوره کړي. موږ ټول نه راضي شي. په آخري وخت کې دغه کلمه رسیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.